وجب الغسل. وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت: إذا جاوز الختان وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو ورافع بن خديج رضي الله عنهم. باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل. خبر مکوا موجبات د غسل ذکر کوي. څه ذکر کوي؟ لکه موجبات د غسل، چې غسل په څه باندې واجبېږي، یعنی موجبات د حدث اکبر. اوس راشه اذا التقى الختانان، چې ملو شي یو بل سره دوه ختانه. ختان څه؟ موضع د اختتان د رجل، د موضع د اختتان د مرئ سره. ځان پوهېږه خبرې ولې کوئ؟ موضع د اختتان د رجل د موضع د اختنان د مرئ سره، داسې ووایه. دا کنایه د تواري د حشفې نه ده. حشفه چې د انسان اندام د ښځې اندام کې پټ شي، او دلته رأس الذکر پر رأس الفرج کې پټ شي. رأس الذکر پر رأس الفرج کې د سړي د ختنې ځای تاسو پیژنئ، او د ښځې د ختنې ځای څه شی دی؟ فقها لیکي او محدثین هم وایي د ښځې د فرج د پاسه یو غوښی، لحمتون یا لحمتون فوق الفرج کعرف الدیک د چرګ د قرقرې په شان. نو هغه غوښه ترې پرې کوي. په بعضې علاقو کې د اختتان د ښځو کېږي، زمونږ په وطن کې نه کېږي او بعضو کې کېږي. لحم فی اعلی الفرج، لحم فی اعلی الفرج عند ثقب البول کعرف الدیک. او دې ته خفاظ وایي. ګوره د سړي هغې ته ختنه وایي، د ښځې هغې ته خفاظ وایي، په کسرې د ښې او دوات سره خفاظ. نو په عربو کې په بعضې علاقو کې به خلک اوس هم کوي، وی دا الس فی الجماع رستو د سړي دپاره هم او د ښځې دپاره هم خفاظ. نو دې کې تغلیب شو ختانه. تغلیب درې قسمه دی. یو رد د اسقل، دوه لفظ، یو ثقیلی یو خفیفی. نو هغه اسقل چاته رد کې؟ خفیف ته. دا خفیف ته تسنیه جوړه کړي. دوه لفظ یو بل سره نږدې استعمالیږي، یو ثقیلی بل خفیفی. نو ثقیل چاته رد کې؟ خفیف ته، او د خفیف نه تسنیه جوړه کړي. دا یو. دویم دوه لفظی، یو ادناوی بل اعلاوی. څه مې وی؟ یو ادناوی بل اعلاوی. اوس عمر او ابوبکر، ګوره غوږ کېده، عمر او ابوبکر. نو عمر نه تغلیب ورکوي، نو عمرین وی. دا آسان شو، دا خفیف دی. او که ابوبکر له ورکوي، ابوبکرین به وی. نو هغه لږ غوندې بیا ګرانېږي. نو دوه ملګري دي، دواړه نږدې دي یو بل سره. نو چا له تغلیب ورکوي؟ هغې خفیف له په چا؟ په هغه ثقیل. نو د خفیف نه تسنیه جوړه کړي، عمرین وی. او کله دوه لفظه، یو ادناوی بل اعلاوی. څه وي؟ نو هغه ادنا رد کړي اعلا ته، نو د هغې اعلا نه تسنیه جوړه کړي، هغه اعلا مثنا کړي. لکه عصرین، من صلی العصرین. نو مغرب او عصر یو ځای کړل. نو اعلا پکې عصر دی، ځکه چې دا صلات استاد. او کله یو مشهوري اغلبي بل غیر یو ډېر غالبي او بل غالب نه، یا یو مشهوري بل غیر مشهوري. نو هغه مشهور غیر مشهور داخل کی په هغه مشهور کې، نو مشهور نه تسنیه جوړه کړي. لکه دلته ختانان. اوس د سړي هغې ته ختنه وي، د ښځې هغې ته خفاظ وایي. نو د ښځې هغه غیر مشهور، د سړي مشهور، یا د سړي دا اغلب دی، د ښځې غیر اغلب. نو ما ختانان وي. نو څو مې ووی؟ درې. کم شا بسې تغلیب؟ کله ادنا له اعلا له په ادنا غلبه ورکړي، ادنا پکې داخل کې اعلا نه تسنیه جوړه کړي. یاده دې شوه؟ دویم مې څه ووی؟ ثقیل او خفیفی. خفیف په ثقیل په خفیف کې داخل کې خفیف له تسنیه جوړه کړي. او دریم که
کله مشهور او غیر مشهوري یا اغلب او غیر اغلبي نو دی مشهور لو اغلب لا تسنیه جوړه کې بل پکې ور داخل کې دا کم یو قسم شو لکه دریم قسم لکه ختان اغلب هم دی او مشهور هم دی ختنا او حفاظ غیر اغلب دی او غیر مشهور هغه مې دی کې ور داخل کې ختانان مې وي اذا التقى الختانان موضع د ختنې د رجل په موضع د ختنې چې حفاظ وته وي د مرئه کې دخول در است ذکر پر است فرد کې راشي دخول د حشفه په حشفه کې راشي دیتا اکسال وي چې دا جما بنده وکي او انزال ونشي سوته وي اکسال کاف سین الف لام نو غسل واجب شو اوس مولانا صاحب یو خبره دلته خارجي ته کوم د دې ختنې څه حکم اسی یو خارجي خبره یو نقطه راته وایم زمونږ د امام صاحب پنځ سنت ده او د ائمه ثلاثه پنځ باندې واجب ده ختنه د سړی یادو ختنه د سړی پنځ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صدا سنت د سنت مؤکده او پنځ د ائمه ثلاثه واجب ده البته که یو قوم د ختنې نه انکار وکړو بادشاہ وسره جهاد کولی شي لکه بانک سنت ته که یو قوم انکار کوي بادشاہ جهاد کولی بعض وخت یو شی سنتي خود شاعر د اسلام نه نو چې شاعر د اسلام نه یو قوم انکار وکي نو جهاد وسره کولی شي نور سنت ده نو ګوره سوا بعض وخت یو بالغ سړی مسلمان شي اوس بس کې ائمه ثلاثوي ختنه والا وکړه لکه اپریشن چې بنده کوي کته په عورت نظر لګي وی خیر اپریشن اندام خلق کوي حتی الوسه د کوشش وکړي چې لاس نه یو ځای کوي او حتی الوسه د کوشش کوي چې ډېر نظر نه کوي یا معذوري او څوک یې وینځي لمبی او زموږ امام صاحب وایي نه کشف د عورت حرام دی او ختنه څه ده سنت ده نو د سنتو دپاره د حرامو مرتکب مه جوړېږه نو که بالغ مسلمان شو یو هندو نو مې سنته وه که ځان په خپله سنتولي چې د ابراهیم علیه السلام په شان نو بیا ټیک ته هغې ته به څوک ټینګېږي نو دلته یو هندو مسلمان شوی خیر چې هندو مسلمان شو بس مولیانو بوته او سنت یې کړ وی دا هندو مسلمان دی او دې سنته وی سنت یې کړ او دا مولیان خوشحاله جی هندو مو سنت کومې دا ظالمانو غلطي مو کړه بیا د هغې غریب هغه زخم نه جوړېده خلک به مبارکۍ راته چې مسلمان مبارکي کو او هغه غریب په کټ کې پروت و بار نه شو راوتی مې څونه زیاتې مو کړ مسله راته نه وه معلومه کم به زما یو ماشوم به وتلی و سنت له پېښور ته د لیډري لینګ هسپتال ته ډایرکټ ته به وتلی ما ډاکټر مې اشنا و هغه دلته راوله نو ښه اطمینان سره به یې سنت کړو پټی به تو کو کور ته یې بوځم چې ما بوته سیږه زه بار د هغوی هغه کمره ډاکټران او هغې کې ناست وم او دا ډاکټران او کمپاوډران به بار راوتل او خندل به دننه تلل او خندل مې خدای دا ما پورې خاندي که زه چل مې دا څه چل دی یاره وایي دا د غرونو د وطن یو بوډا بابا مسلمان شوی دی نو هغې راوستلی هغه سنت ته و نو یې سړی بوډا دی او اندام یې ځوان دی نو لوی غم کې مبتلا یو مې سنت کړی خو ملا نه دی ویل نه مې راکوزی کې دې وخت کې دې په سنت څه کوي مې مو سنت ویل بابا مې ته خلاص او بابا ځه او بابا رښتیا مسلمان شوی نو تېر وتمه بابا د مخکې نه مسلمان و خو بابا ته پته نه وره دې قصو او نه مور او پلار ته ناسنت لوی شوی د کومې علاقې وغیره ته نه ښیم نه د هغې علاقې طالبان دلته ناست دي ما له کار مه ګورئ تاسو کومې وکتئ نو تاسو کې مې یو کس دوه ناسنته پراته وي هلکه امیره څنګه چلو کو یار ورپسې شه ګناه ده که نه امیر ته به مې ویلي چې مشاهده وکړه زه ورپسې شه نو ختانه
نو ګوره لفظي معنا خو دا چې موضع د ختنې د رجل په موضع د ختنې د مرئې کې خو مراد به کټول اندام علم سیدا اکسال چې وته وي چې معنی خارج نشي نو وجب الغسل غسل واجب دی اوس راځو خپل دریو خبرو لا بس یو احوال د روات او دویم شرح حدیث دریم مسائل مستنبطه او دریم دا یو حکم د اکسال سره دې کې صدر اول کې اختلاف اوس ختم شوی دا ویم دتا صدر اول کې دې کې اختلاف د صحابه په لومبه زمانہ کې انصار چې انصار د مدینه منوره نو انصار وبوي انصار وی په اکسال باندې غسل نه واجبېږي په اکسال باندې غسل نه واجبېږي انصار باندې انما الماء من الماء چې کله منیو دي غسل واجبېږي او مهاجرین وی چې په اکسال غسل واجبېږي چې انزال اونشي جماعو کې غسل واجب شو نو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې دا مسله پیښه وه نو حضرت ابو موسی اشعری ته ویل چې د عائشه صدیقې نه تاسو وکړه دې مسلې به زیات علم هغې سره نو ابو موسی اشعری لاړ عائشه صدیقې نه تاسو وکړه نو واپس راغی نو حضرت عمر ته وی مهاجرین هم ناستو انصار هم ناستو وی ما د عائشه نه تاسو وکړه وی هغې راته وی اوس به راشي انشاءالله اذا وجب الختان اذا جاوز الختان الختان چې اندام په اندام کې داخل شي وجب الغسل وغسل واجب او فعلته انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا نو اختلاف ختم شو نو صدر اول کې د انصار او د مهاجرینو اختلاف په مسله ده شو کنه انصار وبوي غسل نه واجبېږي مهاجرین واجبېږي چې ابو موسی اشعری ولې حضرت عمر صاحب او د عائشه صدیقې نه تاسو کې اختلاف ختم شو اوس براشي سيو د دریو صحابو لګ اختلاف پکې دې ضبط تطبیق کوم یو د رافع ابن خدیج یو د عائشه صدیقې او د ابي ابن کعب او مسله توضیح کوم مخکې ابو موسی چې محمد ابن مسنى دی د شیخ دی بلکې د ډیرو صحاح او شیخ دی او شیخ راوی دی ولید ابن مسلم هم تیر شوی دی او زعیم تیر دی عبدالرحمن ابن قاسم ثقتون عن ابیه چې قاسم دی قاسم ابن محمد ابن ابي بکر یو د فقهاء سبعو د مدینې نه دی عن عائشه رضی الله تعالی عنها وعنهم اذا جاوز الختان الختان تجاوزو کی رأس اندام در رأس اندامنا وجب الغسل دا ختان او ختانه وي که مختون وی کني دا سړی خو مختونی خزه خو مختونه ني خزه خو اکثر مختونه ني کله کله او یا که سړی داسې و چې غیر مختونو نو دا عامه کوا چې رأس د ذکر پر رأس د مرغۍ کې غایب شي او برابر خبره ده که مختون وي او که مختون ني نو وجب الغسل په اکسال غسل واجب فعلته هو ضمیر چا تراجه کم د تجاوز مصدر تا دا تجاوز کړی دی مو نبی علیہ السلام او دا انه ولې راوړو عطف په ضمیر مرفوع متصل چې راشي تاکید په منفصل واجبي فاغتسلنا من لمبلي بس پته دیوې نو خبر اخلاص شو دې نو ډېرې مسلې معلومیږي ادا چې یو تغلیب ته معلوم شو الختان ختانا دویم نه تغلیب په ختانان کې دی دویم څه معلوم شو چې دا خدای په خفاظ د ختان اطلاق کول شي دا معنا شو دویم څه په اکسال غسل واجبي دریم دا خپل حالت قضایی امت ته نقل کول شي دې ځکه منتقل کو چې دا دې ته اشاره تو کې چې ګوره دا زما خپل قول نه دا د پیغمبر مبارک عمل دی او بل څه معلومیږي ایک جواز د اکسال که څوک جما کوي او اکسالو کې معنی خارج نشي پروا نشتا وفي الباب عن ابي هريره دا ابو هريره روایت په مسلم شریف کې ده هغه کې دا سیدخه ما ته وکیدا لیکه ما خو اسی وره اذا جلس احدكم بين شعبها الاربع ثم اجتهد بیا مشقتو کې
وجب الغسل. او دا عبدالله ابن عمرو ابن العاص په ابن ماجه کې دی، او دا رافع ابن خدیج مسند احمد کې دی. ورپسې شاه وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان والختان وجب الغسل. هنادم تیر دی، وكيع او سفيان هم سفيان ثوري مراد دی، عن علي ابن زيد تميمي بصري دی. ترمذي پنځ صدوق ته او د اکثر پنځ ضعیف دی. امام ترمذي و تصدوق منوي د اکثر پنځ باندې ضعیف دی. احمد وی ضعیف سیء الحفظ، ابو زرعه وی ضعیف سیء الحفظ، کمزور راوی. سعید ابن مسیب پیجنے انقل کی عائشہ صدیقین قالت قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاوز الختان والختان وجب الغسل. نو مضمون ثابت ته مخکې حدیث مضبوط او نورم پکې مضبوط شته او دا کمزور دی. او په مصنف د ابن ابي شيبه کې دا څه دی، اذا جاوز الختان الختان وتوارفت الحشفه، وتوار حشفه د اندام سر ته وایي. قال ابي سعيد عائشه حديث حسن صحيح. قال وقد روي هذا الحديث عن عائشه عن من غير وجه، فيو سند نه پړې دا یو ضعیف ته نور مضبوطه مشتا. اذا جاوز الختان والختان وجب الغسل، وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشه والفقهاء من التابعين ومن بعدهم لك سفيان الثوري شافعي احمد اسحاق. قالوا اذا التقى الختانان لا تغلب شو وجب الغسل. اس پہ اجماع منعقد دا. حضرت عمر په زمانہ کې څه شو لکه اجماع، صرف داوود ظاهری مخالف دی، هغه په 1 سال غسل نه واجب دی. څوک مخالف شو؟ داوود ظاهری. د اجماع مخالف دی، کم وخت حالات به رتبم صبر کوا. زمونږ د پاره مولانا صاحب د نظائر د ترشته وې مې ډېر مزیدار. داوود ظاهری مخالف دی، نور اجماع ده، لیکن په 1 سال حج نه فاسدې. که جما د وکړه په حج په حرام کې حج فاسد شو، آی هاي سمې وې. که جما د وکړه خدای سره ومني واق انزال وشو، په د ټولو په حج څه شو؟ فاسد. او په 1 سال داوود ظاهری مونږ سره مرګره دی چې حج نه فاسد دی. زاوس دویم وره پروژه کې چې جما وکړه انزال وشو، وایا صوم فاسد شو، دا څه ده کنه. لیکن په 1 سال روزه نه فاسدېږي. دغه داوود ظاهری مونږ سره مرګره. دریم نظیر یې راته وایم چې جما د وکړه انزال وشو نو حد ورکول شي، زنا څوک کوي، او په 1 سال تعذير شته، حد نشته. دا زموږ دلیل شي. هاي نه پوښې په خبره په 1 سال باندې شابسه نه د تیر ور ما لوړې وې په 1 سال حج فاسدیږي عند الکل. څه وې تیر وته مسله مې بالکل لوړې وې په 1 سال حج فاسدیږي عند الکل، په 1 سال روزه فاسدیږي عند الکل. او بل مسوي جما دې وکړه انزال دې ونکه حد په لازمیږي عند الکل. دا زمونږ دلیل شو. نو معلومیږي دا چې 1 سال په حکم د اجماع کې شو، لکه انزال چې کړی غسل واجب دی. دغه داوود ظاهری مونږ سره مرګره دی. وای خدایا هغه په 1 سال غسل نه لازمیږي. ما سوې حج په فاسدیږي، دویم مسوي روزه په فاسدیږي، دریم سو پردې اجنبي سره دالو به که حد راځي. نو دغه کتاب مونږ سره مرګره یې زاو سر پسې شام. باب ما جاء ان الماء من الماء وبه قال ما من الماء سمانا دا لومبي حکم. د لومبي ما نه مراد غسل دی، د دویم ما نه مراد منی دا. تقدیر بکیدم ان الماء استعمال الماء چې وبدي، من الماء من خروج المني، من خروج المني. دا لومبي حکم چې په 1 سال به غسل نه واجب دی، دا اوس منسوخ شوی دی. ها قال حدثنا احمد یو قیاس ته موږ صبر وکړه، خیر تاسو ذهن به والی. سفر کې چې روزه تا رخصت دې کني سي کنه منظم 2 رکعات دي. دا ولې اصل سبب یې څه دی؟ مشقت. یاد دي نو مشقت چون کې خفیو. ولې بعضې سړی ډېر سفر کې نه ستړي کېږي،
بعضې لږه مو کې ستړي کېږي، بعضې د جهاد سفر څوک ستړي کېږي نه، بعضې د خر سفر یې ستړي کېږي. نو اصل سبب چې مشقت دی هغه خفي دی، نو ظاهري سبب قایم مقام شو چې هغه 48 میله سفر شو. نوم کې اصل سفر اصل سبب څه چې دی؟ نقض د وضو، خروج د یو شي. نو اصل سبب خفي دی چې سړی وده شو څه شی به وتی که نه، نو ظاهري سبب قایم مقام دی چې څه چې دی نو. نو دلته کې اصل سبب خفي دی انزال، څه پته لګي څه ساس کې نموتی نه، نو ظاهري سبب چې اکسال دی هغه قایم مقام وګرځي. زه اوس ورپسې شم. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال انما كان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام ثم نهي عنها. وقال حدثنا احمد بن منيع قال وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد مثله. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح انما كان الماء من الماء في اول الاسلام ثم نسخ بعد ذلك. وهكذا روى غير واحد من اصحاب النبي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم ابي بن كعب ورافع بن خديج. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم على انه اذا جامع الرجل امراته في الفرج وجب عليهم الغسل وان لم ينزلا. احمد ابن منيع هم تیر شوی ثقه راوي، عبد الله ابن مبارک هم تیر شوی ثقه، یونس ابن یزید زهری ټول تیر شوی، او سهل ابن سعد ابن مالک دا خزرجي انصاري دي. او ما وی چې دی او پلار دواړه صحابه دي، سهل ابن دی پلار سعد ابن مالک هم، او دا آخر من مات من الصحابه بالمدینه المنوره. فسن اتیا کې دا به نه یېرېږي، دوه اټونه دي. فسن اتیا هجره کې د مدینه منوره کې اخیری صحابي وفات. نقل کوي د ابي بن كعب صحابینا، قال ابي بن كعب سوي انما كان الماء من الماء رخصته په اول د اسلام کې. رخصت څه ته وایي؟ اسانتیا وه. ولې اسانتیا وه؟ چې که چېرته انزال به دې وشو غسل لازمېده، او که انزال به ونه شو غسل نه لازمېده، اسانتیا وه که نه. ثم نهي عنها. نو بعض حضرات وایي وی دا ابی ابن کعب قول دی پا دے که غوکی دا غصر دی پا مسلم کشتا انه قال فی الرجل یهتی اهله، هو انه قال دا فتوہ ورکی انه قال فی الرجل یهتی اهله ثم لا ينزل. انه قال ابی ابن کعب قال فی الرجل یهتی اهله ثم لا ينزل وانزالو نکی. نو دا بوی یغسل ذکره ویتوضع، یا یغسل ذکره ویتوضع، یغسل ذکره ویتوضع مسلم کشتا. نو ګوره پته ولګېدله چې هغه منسوخ دی که نه، څه چې دی لکه دا دې په خپله وایي ثم نهى عنها یا نهي عنها. اصل کې مولانا صاحب رسول الله مبارک په لاره تېرېده، یو صحابي عتبان ابن مالک په قبا کې یو جومات و هغې امام رسول الله مبارک صحابه ته اواز کوي د ته وروړه به دغه واقعیا غریب په جما کې لګیاو، او چې اواز یې ورکوي حضور پاک د غواړي بزر اندام راوستو او جامع ځان یې وشکو، جامع واغوستې په منډه راووتو. نبی علیه السلام خو ډېر هوښیار وی لعلک عجلناک او قحطناک، هلکه موږ در باندې تلوار وکړه یا موږ در باندې جلقات راوسته. وی او د الله رسوله جما مې کو صحابه به الوین. نو پیغمبر مبارک وته لا علیکا انما الماء من الماء، لا علیکا باک در باندې نشته انما الماء من الماء، چې غسل د منی نه تا منی نه راوته غسل نه واجب. هغه ته دا وی. نو انصارو هغه انصاریو لیکن دا منسوخ دی. پته ولګېدله که نه؟ دا د ابی ابن کعب په خپله وایي. ها وبه قال نو حدیث څه معلومه شوه؟ هغه دا انما الماء من الماء دا حکم مخکنی و او منسوخ شوی دی. احمد بن منیع هم ته دی، عبد الله بن مبارک معمر هم عن الزهري بلسان مثله الفاظ دی و دا غیو دی. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وانما كان الماء من الماء في اول الاسلام ثم نسخ بعد ذلك. وهكذا روى غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، غير خلق منهم ابي بن كعب تير رافع بن خديج او د عائشې صدیقې یو روایت هم پکې شته. ما ته وګوره
پورې هغه درته مزیدار روایت دی چې کان ذلك يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سموي كان ذلك يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغتسل وذلك قبل فتح مكة كان ذلك يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغتسل وذلك قبل فتح مكة ثم اغتسل بعد ذلك معرف السنن کې باندې حواله در کوم او د صحیح ابن حبان هم در کوم معرف السنن هم او صحیح ابن حبان هم د مدح د وکینا مخکې دا حکم بیا منسوخ دی او د رافع ابن خدیجه مورا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليك سمعوا ويكنا لا عليك إنما الماء من الماء قال رافع ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل دا بمستد أحمد كده نجسوك أبي بن كعب رافع داوي رواية من التوي والعمل على هذا عند أكثر علم على أنه إذا جامع امرأة في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا وبه قال حدثنا علي بن حجر تيرشوي أو شريك صدوق غير كثير الغلط يدري او ابو الجحاف ته دا حجاب پنه دا ما دا غلط ته دا جيم مقدم دی او حار استره دا داود ابن ابي عوف دی ابن معين احمد وتسقوي سوق وتصدوق وای ان اكرمه مولاد ابن عباس دی ان ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال انما الماء من الماء في الاحتلام اغه دا پکم دی باندې محمول دی وایا په احتلام څه مطلب په اوسړي جما وکي او دې دا خوب نه را پاسه اس اثر دا اوبو په وجود او په جامني نو غسل نه واجبي غسل وکړه واجبي کی شابه سه چې اثر سره روان دي در پیدا په احتلام کې دي او سوال کوا چې دا څنګه دی وې د احتلام سره دی حالانکه نور صحابه وې دا مخ کې و منسوخ دی دیوی احتلام کې کسړې جماو کې او آثار د منی و غیره په وجود او په صوبني غسل نه واجبېږي چې آثار وی غسل واجبېږي نو ته په سوال وکړه چې دیوی د احتلام کې د حالانکه څه دیر شو وای کنه چې دا مخ کې حکم منسوخ دی نو یا خود ته حدیث مخ کې نور رسیدل او یا دا مطلب چې دا په احتلام کې اوسم باقی دی او په یقظت کې منسوخ دی سموي په احتلام کې اوسم حکم څه دی باقی دی چې یک سالو کې ومنینی نو غسل نه واجبېږي او یقظت کې منسوخ دی ورپسې اشاره قال ابو عیسی سمعت یا لکه څنګه طالبان امرته کې نور دیا دی مراقبه کوي قال ابو عیسی سمعت جارود ابن معاذ السلمي ثقة يقول سمعت وكيعا يقول لم نجد هذا الحديث الا عند شريك متفرد وشريك كثير الغلط ته ذو ضرب سي اشاره في الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب والزبير وطلحة وابي ايوب وبسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء وابو الجحاف اسمه داود بن ابي عوف وروي عن سفيان الثوري قال حدثنا ابن الجحاف وكان مرضيا وفي الباب عن عثمان بن عفان بخاري كده ده علي ابن ابي طالب ايه اصل کې مولانا صاحب وکي ده عثمان علي زبير طلحه ابو ايوب ابو سعيد دا شپږ وړه په بخاري کې دي زید ابن خالد جوهانی دې تاسو کو دې ټولو جواب ورکولا چې دا انما الماء من الماء اي خدای پوهیږي نه شپږ واړه کم ځای کې دي شپږ واړه یو ځای دي زید ابن خالد جوهانی دې تاسو کوي انما الماء من الماء خدا مخکنی حکم ابو الجحاف نوم داود ابن ابي عوف دی او ما د تاسو وې چې صدوق احمد او ټول علما او تاکس بس ثقه وای ها وروي عن سفيان الثوري قال حدثنا ابو الجحاف جيم مقدم دي وكان مرضيا مرضيونه مرضيا عادل مرضي معنا څه د خلکو خوخو
عادل په معنا د عدل سره دی زو سر پسې شه باب فيمن يستيقظ ويرى بللا ولا يذكر احتلاما به قال حدثنا احمد بن منيع وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد بن الخياط عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشه عن عمره عن عبيد الله بن عمر عن عمره عن عبيد الله بن عمر عن عمره عمر پکشتا عن القاسم نشتا پکې تاسو لیکي نشتا هذا بیا ټیک دی چې نشتا هغه صحیح دی ها عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يأكل احتلاما قال يغتسل عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا قال لا غسل عليه قالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله هل على المرأة صلى الله عليه وسلم على المرأة ترى ذلك غسل قال نعم إن النساء شقائق الرجال قال أبو عيسى وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر حديث عائشة في الرجل يجد البلل ولا يأكل احتلاما وعبد الله ضعفه يحيى بن سعيد من جبل حفظه في الحديث وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ الرجل فراى بلة انه يغسل بلة انه يغسل وهو قول سفيان يغتسل فرأى بلة انه يغتسل وهو قول سفيان واحمد وقال بعض اهل العلم من التابعين انما يجب عليه الغسل واذا كانت البلة بلة نطفة وهو قول الشافعي واسحاق واذا راى احتلاما ولم ير بلة فلا غسل عليه عند عامة اهل العلم. باب في من يستيقظ چې بیدار شي ويرى بللا رطوبت مني پجامه یا په کپڑا ولا يذكر احتلاما احتلام یاد نه د احتلام د حلم نه ماخوذ دی ښا یو حلم دی حلم صبر ته وي حلم دا عقل ته وي نو احتلام د هغه چا راځي چې دی بالغ یا عقلمند دی بالغ عقلمند دی نو حلم احتلام څه ما يراه النائم في نومه حلم خاصه مراد دی چې جما والا دی دلته مولانا صاحب یو څو ور دی غوږ وته کېر دا شامیم لیکلی دی حواله در کوم شامی باندې حواله در کوم نورو کتابونو کې متا او ما د شامی نه نقل کوم درته مولانا سبب راځي چې منی څه وای ودی چې ودیون دی څه وای او مزیون چې متاسو مزی ورته وای د دې درې واړو تعریفونه بم کوم فنن صبر روان د دې درې واړو محل بم خیم چې محل د ودی څه دی مزی او د درې واړو حکم بم درته خیم دا به صبر راځي ان شاء الله ونن صرف دومره ته وایم چې یو څو ور دي چې یو سړی د خوب نه پاسه په جامه باندې یا په وجود باندې ژوندوالي ومونته یا به تیقن د منی وي سمې وې یقیني د ته پته لري چې دا منی دی د منی تعریف بم کوم پہچان به هم درته چې منی به څه پیژني موضع به هم ښه دا یو دویم څه تیقن د مزی وي مزی معنا به هم کوم موضع به هم ښه در حکم به هم ښه لومبی چې تیقن د منی دی دویم تیقن د مزی دی یقیني چې مزی دی دریم تیقن د ودی دی څو شو لکه درې څلورم صورت یې څه دی شک ته په مابین د منی او د مزی کې چې دا منی ده او که مزی ده پنځم شک ته په مابین د منی او د ودی کې ودی کې شپږم شک دی په مابین د مزی او د ودی کې اوم شک درې واړو کې دی چې منی ده که مزی ده او که ودی ده څو مې وې اومې وې که کم تیقن د منی دویم تیقن د مزی دریم تیقن د ودی یادرې شوه شک په مابین د منی او د مزی کې شک په مابین د منی او د ودی کې او دریم شک په مابین د مزی او د ودی کې او بل شک د درې واړو کې وشو کنه هر یو کې به یا خوب یادی یا بنی دی و هر یو کې به یا وته خوب یادی یا به خوب یری نو او چې په دوو کې وېسو ته جوړ شو سوال بس د دې حکم څه دی اوس نو مولانا صاحب په دې د علماء اتفاق دی بلکې د خپل مذهب وایم پرېدا نور مذهب اوس به نور دی وایي زمونږ په مذهب کې
چې تيقن د ودی وي سمې وي چې دا پوره یقین دی چې ودی ده ودی ده خوب یاد دی دا یو صورت یا خوب ير دی دا دویم صورت نو غسل نه واجبي په جامه یا په بدن تيقن دی د چا د ودی یقین دی چې ودی ده خوب یاد دی یا خوب یاد نه دی نو په دې دواړو صورتونو کې دوه صورت شو غسل نه واجبي دیم راځه شک د مازیه دی سمې وي شک دی په مابین د چا کې د مزیه او د ودیه کې شک دی په مابین د چا کې د مزیه او د ودیه کې او خوب یاد نه دی نو دې کې غسل نه واجبېږي سمې وي شک دی په مابین د چا کې د مزیه کې او د ودیه کې او خوب یاد نه دی خو خوب یاد بیا غسل واجب دی خو خوب دلته یاد غسل واجب دی خوب یاد نه دی نو غسل نه واجبېږي دریو واړو کې شک دی څو کې چا کې په دریو واړو کې څه دی نه نه تیر وطن ورګه سمې وي د ودی یقین وي یو صورت دا چې خوب یاد دی بل دا چې خوب یاد نه دی په دې دواړو کې غسل نه واجبېږي دویمې څه وي د مزي یقیني اوهو د چا د مزي یقین وي او خوب یاد نه د مزي یقین دی خو خوب یاد نه دی غسل نه واجبېږي او د مزي او د ودی کې شک دی او خوب یاد نه دی نو په دې کې غسل نه واجبېږي څو صورتونه شو څلور وایي ماته لګیات کې تيقن د چا دی د ودی خوب یاد دی یو صورت خوب یاد نه دی دویم صورت غسل نه واجبېږي دوه شو دریم کم یو شو تيقن د مزي دی هلا او خوب یاد نه دی نو غسل نه واجبېږي او که خوب یادو بیا واجبېږي شک دی په مابین د ودی او د مزي کې شک دی په مابین د ودی او د مزي کې او خوب یاد نه دی غسل نه واجبېږي او که خوب یادو بیا واجبېږي دې څلورو کې غسل نه واجبېږي باقي لسو کې غسل واجبېږي دا زموږ مذهب هم په دې لسو کې د ابو یوسف څخه اختلاف شته شامل کړي خو هغې له موږ اعتبار نه ورکوو مفتابهي قول دا چې په دې څلورو کې هلکه ځینې خپلې قاعده مې درته وویله شامي نه مې درته نقل کړه زه اوس احمد ابن منیع هم تیر دی حماد ابن خالد خیاط هم تیر شوی دی نزیل بغداد او ثقه راوي دی عبد الله ابن عمر عمری چې ورته وایي ضعیف دی عبد الله ابن عمر ابن حفص عبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عمر ابن الخطاب ابن عاصم عبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب لگیا دیکھیں عبد الله ابن عمر ابن حفص سواد سارا ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ دا ضعیف راوی دی عن عبید الله ابن عمر دا خو ثقه دی دا عن عمر خطا دی عن القاسم ابن محمد عبید الله ابن عمر دا قاسم ابن عمر محمد دا نقل کی تابعی دی ثقه عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ دے ترور دا قالت عائشة صديقة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل لندوال مني ولا يذكر احتلاما قال يغتسل خبر بمعنى دي انشاء ليغتسل يغتسلوا بمعنى دي انشاء خبر ليغتسل خدا من پشابه دي محمول مولانا صاحب شابه سے دا اغا بلل شابه چه اغا تيقن دمانی وی دا اغا بلل چې تيقن د مزي او خوب یاد وي یاد لري دا کنه دا اغا بلل دا نور صورتون دا غسرور دي بس مستثناء کا وعن الرجل يرى انه قد احتلم يرى معنى اعتقاد لري اذا ما احتلام راغلي دي ولم يجد بللا لندواري نفتا قال لا غصت عليه دا ټول علماء وي چې
پورا خوب وویني ښه جخت خوب جخت پیژنې که نه او اس لوندوالې په جامه او په اثر نه اسم نشته قالت ام سلمة یا رسول الله ام سلمة وی د الله رسوله هل على المرأة ترى ذلك غسل فخذ دا وویني غسل پیشته قال نعم ان النساء شقائق الرجال دا جمله مستانفه ده ان النساء خذ مثل د رجالو دي شقائق سمانه شقیقه د رجل د شقیقه څه الا وای کنه د سړي د جما د وجه دا پیدا کیږي د چا د وجه نه پیدا کیږي د سړي د جما د خدای د جما د وجه نه پیدا کیږي نو خدای د خدای نه پیدا کېدل څه بعیده نه ده خدای د خدای نه پیدا کېدل څه بعیده نه ده نو سړو ته ځکه نسبت کو چې جما له پکې دخل دی یا د حضرت آدم علیه السلام نه پخته و استلا نو دا خدای ته جوړه کړه شقائق الرجال داما او یا به مجازي معنا لري چې امثال الرجال په دې مسله کې د سړی منی راځي او د خزم راځي او په بخاری کې مرته وې کنه چې چا باندې علا او سبقه نو هغه سره مشابهت راځي نن دوره دی چې تیر شوی دی او دلته یو سوال کاوه چې رستو په ترمذی کې مرا روان دي او په بخاری کې د مبروز وې چې دا تاسو چا کړی دی لکه دا خو ام سلیم کړی عائشه خو غتت مخ پټ کو او تحتلم المرأة دا ام سلمې دا تاسو ام سلیم کړی دی یا لک پیږي کنه رسو ترمذی کې سبا را روان دي ترمذی کې مرا روان دي بخاری کې د موږ تاسو چا کړی دی ام سلیم او ام سلمې ام المؤمنین غتت وجهها مخ پټ کو بیا وی فزحت النساء نو دلته تاسو څنګه کوي نو دا د راوینه کاتب نه یا د راوینه غلطی شوی ده چونکه ام سلمه او ام سلیم دا نمونه یو بل سره مشابه غوندې دي نو دلته کې د ام سلمه ذکر کړی دی دا ام سلمه نه ده بلکې څوک دی لکه ام سلیم ده نمونه کې یو بوډۍ لږ مشابهت غوندې دی او ابو داود کې هم دلته ام سلیم دی ابو داود وګورم دا سند او دا حدیث دی دا ام سلمه په دې ام سلیم دی بس حدیث ته ګټ مې مسالې معلومه شي هغه دا چې یو سړی خوب وویني او په وجود او په جامع لوندوالي نه بل اتفاق به څه نشته او چې لوندوالي وي د هغې تفصیل مې راته و بل دا چې نعم النساء و نساء الانصار دا تپوس ام سلیم کړی دی یاد لري دا نو دین کې به حیا نه کې امام بخاري دا مسله استلې وه حیا مذمومه را په دین کې او دریم دا چې په دې احکاماتو کې ښځې سړي برابر دي ان نساء شقائق الرجال نه معلومه ده څلورم دا چې د ښځو احتلام راځي پنځم دا چې د ښځو مني شته ما ته ګورې ګڼې مسلې ویستلې د ښځو احتلام هم راځي د ښځو مني شته قال ابو عيسى وانما حديث ضعيف ته رواه هذا الحديث عبد الله بن عمر ده بمتفرد عن عبيد الله بن عمر حديث عائشه في رجل يجد البلال ويذكر احتلاما او عبد الله بن عمر عمري وتوي ضعفه يحيى بن سعيد القطان من قبل حفظه في الحديث حديثه كمزور وهو قول غير واحد من اهل العلم من السلف والتابعين اذا استيقظ الرجل فراى بلة انه يغتسل دي وجه مطلق لندوالي بن لامبيبا انه يغسلون دي يغتسلون دي خاصمه وي يغتسلون لامبيبا وابلة انه يغتسلوا دي بمطلق ارسنگ چوي دا قول دا سفيان و دا احمد دي وقال بعض اهل العلم من التابعين انما يجب عليه الغسل اذا كانت البلة بلة نطفة مطلقنا كنطفي دا قول دا شافعي و دا اسحاق دي او موږ د بار خپل مذهب وخت وی چې غسلو صورتونو کې نشتا باقي وکړي و اذا را احتلاما ولم ير بلة لندوالني ولا غسل عليه عند عامة اهل العلم بس بداړو غسل نشتا بس په مولانا سے دابل دے دے لګران دے ها دابل کتاب دینا وانه